هر عمل یو رد عمل دی د چا په مخ چې راګیره نه یاد ساتئ که موږ د زنا نه توبه وکړه زموږ توبه قبول شراب نه وکړه قبول نورو ګناهونو نه وکړه قبول او که دا ګیره موږ په مخ کې نه خدله تر قبره پورې سبا قیامته پورې به موږ په دې یو ګناه کې مبتلا یو که زه وده کېږم دا ګناه ما سره ده که زه مونځ کوم دا ګناه ما سره ده که زه حج کوم دا ګناه ما سره ده طواف کوم دا ګناه ما سره ده قرآن ویم دا ګناه ما سره ده زنګدن وخت مې دا ګناه ما سره ده او تر دې پورې چې زه قبر کې کوزېږم دا ګناه ما سره ده سبا محشر په میدان کې دا ګناه ما سره ده راځئ توبه کوئ که نه کوئ زه تاسو رسول الله مبارک سره ملاول غواړم زمونږه بس طریقه دغه ده چې بس توبه وکئ مرګ په سر باندې ولاړ د خلاصې دې نشته یو د تاسو څخه دلته ووټ غوښتلو نه نیم راغلی د تاسو څخه خوراک لا پیسو لا نیم راغلی خو یو عرض درته په درد دل نه کوم په آهو زاری درته کوم د الله په کور کې والله لازم تاسو سره مې د زړه نه مینه ده که تاسو سره مې مینه نه وي زه به دلته نه راتلم زه دلته صرف راغلی ما بیماری ته خپل تکاوټ ته نه دي کتلي زمونږ سهار ماښام دا سفر صرف دې لپاره دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت د ګمراهۍ نه بچ کړو چې زمونږ نسبت دومره لوی هستۍ سره دی ولې مونږ ځان نه کافرانو مشابه جوړو د یهودیانو د قادیانیانو مشابه جوړو راځئ خوږو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشابه شو راځئ چې زمونږ مخونه وځلیږي چې سبا قیامت پر د رسول الله مبارک مخ کې ولاړ یو رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایي چې دا زما هغه امتی دی چې د دنیا کې خپل نفس الله لپاره او زما لپاره مات کړیو خپل په لاندې ګرځولیو او د په مخ باندې ګیره وښودې وه زموږ والد صاحب رحمت الله علیه دا کار ولې شروع کړی د خلکو په مخ به تبرک لګاو چې دا خسته شي د دو په مخونو باندې ګیرې راشي په کراچۍ کې دننه یو انجیوز هغو یو کار شروع که چې مونږ به د 500,000 کسانو ګیره خریو په یو ورځ باندې اول ریکارډ به جوړو او هغې پسې ټول سازش شاته د امریکې و چې کله والد صاحب رحمت الله علیه ته پته ولګېدله مدینه منوره کې و هلته ورته اطلاع میلاو شوله چې پاکستان کې دننه دا منصوبه روانه ده دا نن چې څومره پاکستان کې دننه منصوبې دي د دې شاته وګوره ټول اغیار دي ټول کافران دي منافقان دي دا د انټرنیټ زمانه ده او الله دې موږ د دجالانو نه او دجالي فتنې نه محفوظه کړي چې مدینه منوره کې ورته پته ولګېدله چې پاکستان کې دا منصوبه ده په ټیټو سترګو سره د جانان رحمت الله علیه صلی الله علیه وسلم روزه انور ته حاضر شو او دا عهد وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو یو ادنا غلام عزیز الرحمن نن ډیر په غمګین زړه سره تاسو مخ کې ولاړ دی او دا پیغام دی چې په وطن پاکستان کې دننه امریکای او د اغیارو سازش سره انجیوز دا فیصله کړې ده چې 500,000 د کسانو نه به د هغو د مخونو نه به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه سنت نالۍ ته غورځو لرکو ورلډ ریکارډ به جوړو زه تاسو سره دا وعده کوم انشاءالله العزیز چې څو پورې زما ژوند دی زه به د 100,000 نه ډېرو کسانو په مخونو باندې ګیرې اقدم او انشاءالله د دوی دا څومره منصوبې چې دي دا به زه په خاورې کې ملاوم او بیا مدینه منوره نه آغاز وکړ پاکستان ته راغی ځای په ځای ګرځېده خلکو ته به جړېده دا صاحب کشف چې کوم خلک دی دا علما الله دوی ته بعضې خبرې ښیي ډېر کسان داسې صلات السلام لتلی دي مخکې او رسول الله مبارک د هغو سلام نه دی اغستی
انکار یې ته کړی دی صرف په یو وجه باندې چې هغه په مخ باندې ګیره نه وه یا ساتئ چا په مخ چې ګیره نشته خفه کېږئ مه زه هم ګناهګار یم تاسو هم ګناهګاران یئ حل هغو توبه دی توبه دی که نه دی انسان باندې تبه راله نو حل یې څه دی دوایي اسپتال ټیکا ډریپ د هرې بیمارۍ غوسه علاج دی که نه